या रब्बी सहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब्बी। इंशाल्लाह नन موږ د خیر سره چپټر نمبر 4 سٹارټ کوو سیلز اینڈ ټیشو کلاس 9 بایولوژي ده او څلورم چپټر دی سیلز اینڈ ټیشوز. دې کې موږ اولنی ټاپک دا وایو چې مایکروسکوپ اینڈ ټایپس اف مایکروسکوپ. ټول ناول موږ دا خبره کوو چې په دې چپټر کې به موږ د سیلز او د ټیشوز متعلق خبره کوو. اوس سیلز څه ته ویلی شي او ټیشوز څه ته ویلی شي د دې متعلق به موږ خبره کوو. سیلز چې دي نو دا بلډینګ بلاکس دي آف لیوینګ ارګانیزمز. د جاندارو وجودونه چې دي هغه جوړ شوي دي د سیل نه. بیا سیلونه چې کله رایوځای شي فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی، دا یو سیل دی. دغه شانتې چې کله ډېر شي سیلونه رایوځای شي، یو سیل بیا بل سیل بیا بل سیل، داسې ډېر شي سیلونه رایوځای شي او دا سیمیلر فنکشن کوي، نو د دې نه جوړېږي ټیشوز. د دې نه جوړېږي ټیشوز. نو موږ وایو چې کله سیمیلر سیلز رایوځای شي، سیمیلر سیلز رایوځای شي او سیمیلر فنکشن کوي، سیمیلر فنکشن کوي، نو موږ وایو دې ته ټیشو. په دې چپټر کې به موږ د سیلز متعلق خبره کوو او بیا به چې د ټیشوز متعلق خبره کوو. اوس اول به دا موږ وپېژنو چې سیل څه ته ویلی شي، بیا به موږ دا وپېژنو چې ټیشو څه ته ویلی شي. سیلز چې دي دې چپټر کې موږ دا هم وایو چې دا سیل چې دی دا موږ په څه باندې وینو، دا سیل چې موږ په څه باندې وینو نو هغې ته موږ وایو مایکروسکوپ. ځکه چې سیل چې دی ډېر زیات ورکوټی دی او دا موږ په عامه سترګه باندې موږ ته په نظر نه راځي. بیا د مایکروسکوپ چې کوم مختلف ټایپس دي هغه ټایپس به هم موږ په دې چپټر کې وایو چې د مایکروسکوپ ټایپس کم دي او دغه شانتې د هغې نه وروستو چې دی موږ به مختلف ټیشوز چې دي د هغې ټیشوز چې دی په باره کې خبره کوو. لکه مختلف ټیشوز چې موږ نومونه واخلو په انیملز کې چې مختلف ټیشوز دي لکه مسکولر ټیشو چې دی دا له څه نه جوړ شوی او څه کار کوي. دغه شان د مسکولر ټیشو نه علاوه د انسان په دې نروز چې کوم دي یعنی نروز یا نروس ټیشوز د هغې متعلق به موږ په دې چپټر کې خبره کوو. د دې نه علاوه مختلف نور ټیشوز چې د انسان په دې وجود کې دي لکه بونز چې دي دا بونز ټیشو د هغې متعلق به موږ خبره کوو. مختلف دغه شانتې د پلانټس هم مختلف ټیشوز په باره کې به خبره کوو په دې چپټر کې. لکه فار ایگزامپل زایلم ټیشو او دغه شانتې فلویم ټیشو د دې متعلق به موږ په دې چپټر کې خبره کوو. اولنی ټاپک موږ سٹارټ کوو مایکروسکوپ اینڈ مایکروسکوپي. مایکروسکوپ څه ته ویلی شي؟ دا مایکروسکوپ چې دی دا د دوو ورډز نه جوړ شوی دی، کمبینیشن اف ټو ورډز، د دوو ورډز نه دا جوړ شوی دی. که موږ وګورو یو په دې کې یو لفظ دی مایکرو او بل لفظ دی سکوپ. مایکرو معنی ده سمال او د سکوپ معنی ده ټو سی. نو مایکروسکوپ چې دی دا یو آله ده چې د دې په ذریعه باندې موږ واړه څیزونه چې هغه موږ ته په عامه سترګه باندې ان ایډیډ آی باندې په نظر نه راځي نو هغه موږ وینو. مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ از ان انسټرومنټ to see instrument used for to see small organisms یا small objects. نو مایکروسکوپ هغه آله ده چې د هغه استعمالیږي د وړو څیزونو د لیدلو لپاره. د وړو څیزونو د لیدلو لپاره چې کومه آله استعمالیږي هغې ته څه ویلی شي؟ مایکروسکوپ. اوس د مایکروسکوپ یوز ته ویلی شي مایکروسکوپي. مایکروسکوپي څه ته ویلی شي؟ یوز اف مایکروسکوپ از کالډ مایکروسکوپي. د مایکروسکوپ استعمالولو د فن ته ویلی شي مایکروسکوپي. مطلب دا ده چې
مایکروسکوپ چې کم کس استعمالي هغه ته ویل شي مایکروسکوپیسټ. یعنې مایکروسکوپیسټ چې کم مایکروسکوپ استعمالي هغې ته ویل شي مایکروسکوپي. مایکروسکوپیسټ هغه پرسن ته ویل شي چې هغه مایکروسکوپ استعمالي. A person who uses microscope. هغه سړی چې هغه مایکروسکوپ استعمالي هغه ته ویلی شي مایکروسکوپیسټ. اوس د ټول نه اولنی مایکروسکوپ چا جوړ کړو هغې له راځو. فرست مایکروسکوپ چې دی دا د هالینډ اوسیدونکي وو. دوه ګلاس میکرز وو، یو فادر و یو سن و، هغې دا جوړ کړی او د هغې نوم دی زچیرس جانسن اینډ هیز سن. ټو ډچ ګلاس میکرز، دوه ډچ ګلاس میکرز وو، هغې د اولنی مایکروسکوپ جوړ کړی و په 1595 کې. دا دوه ډچ ګلاس میکرز وو چې د هغه یو نوم و زچیرس جانسن او د هغه بل نوم و هینس جانسن. اولنی مایکروسکوپ دی جوړ کړو. د دې د مایکروسکوپ چې و دا څنګه مایکروسکوپ و، هغه بس یو ټیوب شانتې و او دغه ټیوب په یو طرف باندې او په بل طرف باندې په هغې کې لینزز لګېدلي وو. اټ واز ډیر مایکروسکوپ. یو لینز په دې ځای کې و، بل لینز چې دی په دې بل اینډ باندې و. د چیرس جانسن او د هغه د سن دې چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و، اټ واز جسټ ا ټیوب and two lenses at each end. دینا پس سیکنډ مایکروسکوپ چا جوړ کو؟ سیکنډ مایکروسکوپ جوړ کړو انټون وین لیوینهوک. سیکنډ مایکروسکوپ چا جوړ کړو؟ سیکنډ مایکروسکوپ جوړ کړو انټون وین لیوینهوک. د سیکنډ مایکروسکوپ دی جوړ کړو. د ده چې کوم مایکروسکوپ و، دا مایکروسکوپ د چیرس جانسن والا چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړو د هغې نه لږ بیټر و، ځکه چې د دې مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور چې و، د دې چې کوم میګنیفیکیشن پاور و هغه تقریبا 3x to 9x و. د 3 چنده نه واخله تر د 9x پورې به دې یو ایمیج غټو. یو ایمیج چې نارمل به چې دی یو سیز یو سټرکچر څومره سایز وي هغه به یې 9 چنده غټو. د دې چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و انټون وین لیوینهوک، اټ واز مچ بیټر. د ښه مایکروسکوپ و دین زچیرس جانسن. د چیرس جانسن والا چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و د هغه مایکروسکوپ نه د مایکروسکوپ ښه و، ځکه یې ښه و چې د دې مایکروسکوپ چې کوم میګنیفیکیشن پاور و هغه میګنیفیکیشن پاور د هغې سیوا و. میګنیفیکیشن پاور د دې سیوا و. د دې میګنیفیکیشن پاور چې دی تقریبا 250x و، 250 ټایمز و. یعنې یو ایمیج چې څومره دی هغه ایمیج به یې 2500 چنده چې دی سیوا کوو، 2500 چنده به یې سیوا کوو. دا سیکنډ مایکروسکوپ و. د سیکنډ مایکروسکوپ نه پس مونږ راځو سمپل مایکروسکوپ لا او کمپاوند مایکروسکوپ لا. مایکروسکوپ دوه قسمه دي. یو قسم ته مونږ وایو سمپل مایکروسکوپ او بل ته مونږ وایو کمپاوند مایکروسکوپ. یو ته مونږ وایو سمپل مایکروسکوپ
مایکروسکوپ د بل ته موږ وایو کمپاوند مایکروسکوپ. سمپل مایکروسکوپ هغه مایکروسکوپ ته ویلی شي چې په هغې کې اونلی وان لینز وي، صرف او صرف یو لینز وي پکې. کمپاوند مایکروسکوپ هغه مایکروسکوپ ته ویلی شي چې په هغې کې 2 or more lenses وي. هغه مایکروسکوپ چې په هغې کې یو لینز دی هغې ته موږ وایو سمپل مایکروسکوپ. هغه مایکروسکوپ چې په هغې کې 2 or more lenses دی هغې ته موږ وایو کمپاوند مایکروسکوپ. سمپل مایکروسکوپ مثالونه چې دي یو دی میګنیفاینګ ګلاس. میګنیفاینګ ګلاس دا میګنیفاینګ ګلاس چې دی اټ از ا سمپل مایکروسکوپ. عام دا یو سمپل مایکروسکوپ دی. میګنیفاینګ ګلاس دا چې دی د مختلف فیلډ سره تعلق لرونکي دا استعمالوي، جیولوجي والا هم استعمالوي، دغه شانتې انیمل ساینسز والا چې دي هغه هم استعمالوي. مختلف انیمل لکه فار ایگزامپل ارتروپوډ دی، هغه ارتروپوډ باډي چې کله زه چک کوم چې د دې د خپې چې دي د سیګمنټډ دي، ما ته په نظر صحیح نه راځي، نو دا میګنیفاینګ ګلاس چې دا ورته صرف میګنیفیکیشن سیوا کړي او ما ته هغه په اسانه سره په نظر راشي. دغه شانتې لوپ چې دی، لوپ چې دی دا د دې واچ میکر سره وي او د دې په دې یو سایډ باندې دې کې لینز لګېدلی او د سترګه کې داسې ورکړي او هغه واچ چې دی هغه پې سینک کوي، نری نری پارټس چې د هغې دي هغه پې دې باندې سینک کوي. دا لوپ چې دی د دې میګنیفیکیشن پاور د دې نه سیوا وي. میګنیفاینګ ګلاس کې چې کوم راځي د هغې کې د 3x نه واخله د 2x نه واخله تر د 10x پورې، دومره پورې دا پکې رینج والا راځي. بعضې میګنیفاینګ ګلاسز چې د هغې رینج چې د 2x نه واخله تر د 3x پورې، 2 ټایمز نه واخله تر د 3 ټایمز پورې، بعضې پکې داسې چې هغه د 5x نه واخله تر د 10x پورې. خو دا لو میګنیفیکیشن پاور والا چې دی لکه 2 ټایم نه واخله تر د 3 ټایمز پورې دا زیات استعمالیږي. دا زیات استعمالیږي د دې چې کوم دا ګلاس دی، دا لینز دی، دا غټ وي او څنګه چې بیا د دې نه میګنیفیکیشن چې دی دا سیوا کېږي، د دې دا ګلاس چې دی دا ورکوټی کېږي. او د دې نه علاوه په بیولوجي نه علاوه دا کوم میکینیکل ورکس چې څوک کوي لکه فار ایگزامپل د دې موبایل ریپیر والا هغې چې دی نو دا میګنیفاینګ ګلاس استعمالوي. دا لوپ چې دی نو د دې میګنیفیکیشن پاور چې دی دا سیوای د میګنیفاینګ ګلاس نه، د دې میګنیفیکیشن پاور چې دی هغه سیوای more than magnifying glass. د میګنیفاینګ ګلاس نه د دې میګنیفیکیشن پاور سیوای. کمپاوند مایکروسکوپ چې دی په دې کې 2 or more lenses وي. د ټول نه اولنی کمپاوند مایکروسکوپ چې و هغه جوړ کړی و زچیریس جانسن اینډ هیز سن. دې چې کوم مایکروسکوپ جوړ کړی و په دې کې هم چونکې 2 لینزز و نو دا هم کمپاوند مایکروسکوپ و. د ټول نه اولنی کمپاوند مایکروسکوپ چې دی دا زچیریس جانسن اینډ هیز سن جوړ کړی و. په دې کې یو لینز چې دی هغه دې ځای کې و او بل لینز چې دی نو هغه په دې ځای کې و. اټ واز جسټ ا ټیوب with 2 lenses at each end. نو دا اولنی مایکروسکوپ چې دی د کمپاوند مایکروسکوپ و او دا زچیریس جانسن اینډ هیز سن. زچیریس جانسن اینډ هیز سن دا دی جوړ کړو. ها کمپاوند مایکروسکوپ چې دی اټ از د کامن لیب مایکروسکوپ. عام طور چې موږ ته په لیبونو کې کوم مایکروسکوپ ښکارېږي دا کمپاوند مایکروسکوپ دی. دغه مایکروسکوپ چې دی یو مایکروسکوپسټ ورته اکثر ناست وي او په دې مایکروسکوپ باندې چې دی مختلف څیزونه هغه ویني. په دې کې هم 2 لینزز وي. یو دلته وي دې لینز ته ویلی شي اکولر لینز. دا هغه لینز دی کوم ځای کې چې خلک په سترګه باندې پې لیدل کوي. بیا دې ځای کې څه لینزز لګېدلي هغه مختلف ایډجسټنګ مونږ کوو، کله یو راوګرځو کله بل راوګرځو او یو سپیسیمن چې دی د هغې د صحیح کتلو کوشش پې مونږ کوو. بعضې وخت کې چې دی د دې 5x وي، د دې یو چېرته 10x وي، د دې بل 15x وي او د دې زیاتره چې دی 5x نه واخله تر د 10x پورې دا اکثر د دې اکولر لینزز وي.
نو چې کله مونږ یو سپیسیمن سټډي کول غواړو نو دې ځای ته ویلی شي سټیج. په دې سټیج له پاسه باندې سلایډ مونږ کیدو، په سلایډ له پاسه مونږ یو سپیسیمن ښودلی او اوس د دې سپیسیمن د رڼا کولو دپاره عموما په دې کې چې دی یا میرر لګېدلی او هغه میرر چې دی د عام لایټ چې کوم دی ویزیبل لایټ دا استعمالوي او یا دلته چې دی یو بلب لګېدلی یا چېرته یو ورکوټی الکتریک بلب لګېدلی هغه چې دی د سپیسیمن رڼا کوي. نو دې لینزز ته مونږ وایو ابجکټیو لینزز. ابجکټیو لینزز د ټول نه اولنی کار چې د ابجکټیو لینزز دی. ابجکټیو لینزز داسې چل وکړي چې دا کم سپیسیمن چې دی د میګنیفای کړي، د سایز چې دی دا غټ کړي او د سایز د غټېدو نه وروستو داسې چل وشي چې د اکولر لینز دغه میګنیفاید ایمیج ریزالو کړي، یعنې دغه ټول نږدې پارټس چې کوم دي د هغې په منځ کې هغه فرق موږ ته وښیي، دې ته موږ وایو ریزولوشن. Now, classification of microscope on the basis of source of light. The source of light په بنیاد باندې مونږه مایکروسکوپ دوه ځای ډیوایډ کوو. یو قسم مایکروسکوپ هغې ته مونږ وایو لایټ مایکروسکوپ. لایټ مایکروسکوپ هغه مایکروسکوپ ته ویلی شي چې په هغې کې ویزیبل لایټ استعمالیږي to illuminate an object. یو object د illuminate کول لپاره په هغې کې ویزیبل لایټ استعمالیږي. لکه دا زموږ سره سمپل کمپاوند مایکروسکوپ دی او د کمپاوند مایکروسکوپ کې سورس اف لایټ چې دی، سورس اف illumination چې دی هغه یا به میرر وي یا به الکتریک بلب وي. که میرر دی او که الکتریک بلب دی خو دا دواړه ویزیبل لایټ چې دی یوټیلایز کوي او هغه سپیسیمن چې دی موږ ته رڼا کوي. لکه فار ایگزامپل د اکولر لینز، دا اکولر لینز دی کوم چې سترګه باندې مونږ لګو هغه لینزز چې دي اکولر لینزز دي. دې لینزز ته مونږ وایو ابجکټیو لینزز، دې ته مونږ سټیج وایو او په دې سټیج باندې په یو سلایډ باندې له پاسه چې دی مونږ یو سپیسیمن ښودلی. هغه سپیسیمن د رڼا کولو دپاره یو میرر دلته لګېدلی یا الکتریک بلب لګېدلی، هغه لایټ چې د دې نه کم پاس کېږي هغه سپیسیمن رڼا کوي او د ابجکټیو لینز دا کار کوي چې دغه رڼا کړی ایمیج illuminated image magnify کی، دا څه کی magnify کی. بیا دغه magnified image چې دی دا magnified image ocular lens resolve کی، کلیریټي پکې راولي. دغه شانتې په لایټ مایکروسکوپ کې چې کوم لینزز استعمالیږي هغه ګلاس لینزز دي. ګلاس لینزز ته بل نوم وایو اپټیکل لینزز. لکه دې ځای کې چې کوم لینز لګېدلی دي که ابجکټیو لینزز دي او که اکولر لینزز دي خو دا دواړه چې دا ګلاس یا اپټیکل لینزز دي. الکتران مایکروسکوپ کې به سورس اف illumination به وي beam of electrons. Beam of electrons are used to illuminate an object in the electron microscope. الکتران مایکروسکوپ کې به استعمالیږي beam of electrons به استعمالیږي چې یو object illuminate کړي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ډایګرام دی، دا ډایګرام باندې مونږ الکتران مایکروسکوپ ظاهرو. په دې ځای کې د ټول ناول الکتران ګن دا چل کوي چې الکتران بیم اف الکتران اوریجنیټ کوي. اوس دا بیم اف الکتران چې دي دا یو الکتران پسې بل داسې ډېر شي الکتران چې په قطار رواني، دې ته موږ وایو بیم اف الکتران. دا بیم اف الکتران د الکتران ګن نه اوریجنیټ شي، دا سیده ځي خو په لاره باندې دې ته خطره دی چې دا ډیفلیکټ شي ځکه چې الکتران باندې نیګیټیو چارج دی. نو د دې وجې نه دې ځای کې ورته الکترومیګنیټک لینزز لګېدلي، دې کې ورسره الکترومیګنیټک لینزز لګېدلي په ځای د دې چې ګلاس لینزز په الکتران مایکروسکوپ کې الکترومیګنیټک لینزز دي. الکترومیګنیټک لینزز دا کار کوي چې دا بیم اف الکتران چې دا ډیویشن نه وساتي او دا په سیده پات باندې رواني حتی چې دا ورسي او د یو سپیسیمن نه دلته کې دا سپیسیمن چیمبر دی، په دې باندې دلته کې موږ یو سپیسیمن ښودلی دی. په دې نه چې کله دا پاس شي نو د سپیسمن د ایمیج چې دی جوړ شي او دغه ایمیج چې دی سکرین ته لاړ شي. نو اول چې کوم ایمیج جوړ شي دغه ایمیج چې دی کلرډ ایمیج نه وي، بیا وروستو په سکرین باندې ود د هیلپ اف کمپیوټر چې دی دا مونږه کلرفول ایمیج حاصلولی شو. نو دې کې دا فرق دی چې سورس اف لایټ په بنیاد باندې چې یو سپیسیمن الومینیټ کی د الومینیټ کولو دپاره چې کم لایټ استعمالیږي، سورس اف لایټ استعمالیږي، د هغې په بنیاد باندې موږ مایکروسکوپ دوه ځای تقسیموو. یو دا چې
लाइट माइक्रोस्कोप बल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के विजिबल लाइट इस्तेमालेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीम पे इलेक्ट्रॉन इस्तेमालेगी और दर्शन पर लाइट माइक्रोस्कोप के ग्लास लेंसेज पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज भी। दो टर्म्स दासी दी कि माइक्रोस्कोप की ज़्यादातर इस्तेमालेगी। द माइक्रोस्कोप मुंगता माइक्रोस्कोप की दा एबिलिटी दा कि मुंगला मैग्निफिकेशन राकई और रिजोल्यूशन राकई। उस मैग्निफिकेशन सतवई और रिजोल्यूशन सतवई। मैग्निफिकेशन द माइक्रोस्कोप हैव एबिलिटी to enlarge the apparent size of an object. The ability of microscope to increase the apparent size of an object is called magnification power या magnification. Magnification मुंग दे तो फॉर एग्जांपल जमा सरा दा यो चीज दे यो स्पेसिमेन दे दी apparent size चिरिन वागा दुमरा दे ओस چې کله زه مایکروسکوپ په ذریعه باندې دا ګورم نو د دې د سایز به ماته دومره ښکاره شي، غټ به ښکاره شي، یعنی څو چنده چې دی دا موږ ته غټ ښکاره شي. نو دې ایبیلیټي ته موږ وایو میګنیفیکیشن. دې ایبیلیټي ته موږ وایو میګنیفیکیشن. اوس د لایټ مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور څومره دی؟ د لایټ مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور دی 1500x 1500 ټایمز. یو څیز چې څومره نارمل اپیرنٹ سایز وي هغه به لایټ مایکروسکوپ موږ ته 1500 ټایمز 1500 ټایمز به دا موږ ته انلارج کی. د دې میګنیفیکیشن یونټ څه دی؟ ډایمیټر. ډایمیټر چې دی اټ از ابریویټډ ایز ایکس. ایکس باندې چې دا موږ ابریویټ کوو. دغه شان د الکترون مایکروسکوپ میګنیفیکیشن پاور به څومره وي؟ الکترون مایکروسکوپ یو څیز موږ ته 250,000 ټایمز یعنی 2.5 لکه چنده 250,000 ټایمز موږ ته یو سپیسیمن چې دی د هغې سایز انلارج کوي. یعنی څومره چې د دې اپیرنٹ سایز وي هغه اپیرنٹ سایز 250,000 ټایمز انکریز کوي. اوس ریزولوشن څه ته وایي؟ ریزولوشن ویلی شي د ایبیلیټي اف مایکروسکوپ ټو ډسټنګویش بټوین ټو آبجیکټس پلیس ویری کلوز ټو ایچ ادر. دوه څیزونه دي یو بل ته ډېر زیات نږدې دي. موږ ته په عامه سترګه باندې دا ښکارېږي چې دا دواړه څیزونه چې دی دا یو څیز دی، حالانکه دې په منځ کې چې دی نو ډسټنس شته. دا دوه څیزونه یو بل ته دومره جوخت پراته دي چې په عامه سترګه باندې زه دوکه کېږم چې د دې په منځ کې ډسټنس نشته، ځکه چې د عامې سترګې ریزولوشن پاور کم دی. نو ریزولوشن ویلی شي دې ته چې کله دوه څیزونه یو بل ته نږدې پراته وي او د هغې په منځ کې بیا هم ډسټنس وي، دغه ډسټنس موږ ته ظاهرول دې ایبیلیټي ته ویلی شي ریزولوشن. مایکروسکوپ کې دا ایبیلیټي ده چې کله دوه څیزونه یو بل ته ډېر زیات نږدې پراته وي د هغې په منځ کې هغه کلیریټي راولي، یعنی ریزولوشن موږ ته پرووایډ کوي. دې ته موږ وایو ability of microscope to distinguish between the two objects placed very close to each other. دې ability ته موږ وایو ریزولوشن. د لایټ مایکروسکوپ ریزولوشن پاور چې دی 0.2 مایکرومیټر دی. 0.2 مایکرومیټر. لکه د دې د لایټ مایکروسکوپ ریزولوشن پاور 0.2 مایکرومیټر دی. یعنی چې کله دوه څیزونه یو بل ته په دومره ډسټنس باندې پراته وي چې د دې په منځ کې 0.2 مایکرومیټر ډسټنس وي نو دا لایټ مایکروسکوپ په دې کې فرق کولی شي چې دا دواړه څیزونه جدا څیزونه دي. 0.2 مایکرومیټر دا ډېر زیات ورکوټې ډسټنس دی. لکه یو مایکرومیټر زموږ سره مایکرومین 10 raised to the power minus 6 10 raised to the power minus 6 نو شپږ صفرونه لاندې شو. اوس د دې او میټر مایکرومیټر مایکرو په ځای باندې زموږ سره راغی 1 ډیوایډ بای 1 او بیا شپږ صفرونه او بیا ورسره ولګوو موږ میټر. میټر په خپل ځای باندې راغی د مایکرو ویلیو موږ ولګوله. اوس موږ داسې هم کولی شو چې د 3 صفرونو په ځای باندې موږ میلي ولګوو میلي. نو داسې هم موږ ظاهرولی شو چې یو مایکرومیټر زموږ سره د دومره میلیمیټر په کار دومره میلیمیټر برابر دی. دې ویلیو ته چې موږ وګورو نو دا د یو میلیمیټر چې مونږه 1000 ټایمز ته ډیوایډ کو 1000 پارټس ته ډیوایډ کو یو میلیمیټر چې مونږه 1000 پارټس ته ډیوایډ کو په هغې کې یوې حصې ته ویلی شي 1 مایکرومیټر. یو میلیمیټر ډېر زیات کم ډسټنس دا هم دی. دغه یو میلیمیټر چې مونږه 1000 پارټس ته ډیوایډ کو په هغې کې او یوې حصې ته ویلی شي 1 مایکرومیټر. نو 0.2 مایکرومیټر خو د دې نه هم زیات ورکوټې شو. نو دومره ورکوټې سایز پورې چې دی
دا لایټ مایکروسکوپ چې د ریزولوشن موږ ته پرووایډ کولی شي نو دوه څیزونه موږ ته کلیر ښودی شي. که موږ وګورو د عامې سترګې ریزولوشن پاور څومره دی. ان ایډیډ آی زمونږ سترګه چې هغې ته موږ چشمې نه لګولي، لینز زمونږ نه استعمال کړي، نو د دې ریزولوشن پاور دی 0.1 ملي میټر. یعنې چې کله دوه څیزونه چې د هغې په منځ کې 0.1 ملي میټر ډسټنس وي نو زمونږ سترګه په هغې کې فرق کولی شي، کلیریټي پکې راویستی شي چې دا دواړه څیزونه جدا څیزونه دي. خو که د 0.1 ملي میټر نه ډسټنس کم شو نو بیا زمونږ سترګې ته هغه دواړه څیزونه یو څیز ښکارېږي چې دا دواړه څیزونه نه دي بلکې دا یو څیز دی. دغه شانتې که مونږ سترګو سره د لینزز استعمال کړو نو د سترګو هغه پاور د ریزولوشن پاور چې دا بیا انکریز کیدی شي. اوس دا لینزز چې دي دا په دې مایکروسکوپ کې استعمالیږي او هغه مایکروسکوپ چې دی نو مونږ ته د مختلفو څیزونو هغه ریزولوشن پاور چې دی هغه مونږ ته ښایي، یعنې مونږ ته د هغې په منځ کې کلیریټي راولي. که مونږ د الکتران مایکروسکوپ ریزولوشن پاور وګورو نو د الکتران مایکروسکوپ ریزولوشن پاور دی ریزولوشن پاور دی 0.2 نینو میټر. اوس مایکرو زمونږ سره برابر 10 ریز ټو دی پاور -6. نینو میټر یو نینو میټر مونږ وایو 10 ریز ټو دی پاور -9. نینو دپاره چې 10 ریز ټو دی پاور -9 راځي، مایکرو دپاره 10 ریز ټو دی پاور -6 راځي. نو یو نینو میټر زمونږ سره د څومره میټر برابر دی؟ د دومره. یو میټر چې مونږ دومره پارټس ته ډیوایډ کړو په هغې کې یوې حصې ته ویلی شي 1 نینو میټر. اوس د دې دریو صفرونو په ځای باندې زه ولګوم ملي. اوس دا 10 لیک ملي میټر، یو ملي میټر چې زه 10 لاک پارټس ته ډیوایډ کړم په هغې کې یوې حصې ته یو ملي میټر چې زه 10 لاک پارټس ته ډیوایډ کړم په هغې کې یوې حصې ته ویلی شي نینو میټر. په هغې کې یوې حصې ته ویلی شي نینو میټر. یعنې الکتران مایکروسکوپ دومره زیات ریزولوشن موږ ته پرووایډ کوي چې د دوو څیزونو په منځ کې 0.2 نینو میټر دومره کم ډسټنس وي نو الکتران مایکروسکوپ په هغې کې فرق کولی شي چې دا دواړه څیزونه جدا څیزونه دي. نو الکتران مایکروسکوپ باندې موږ د سیل چې کوم انټرنل پارټس دي دا به موږ کتی شو، لکه مایټوکانډریا، انډوپلازمیک ریټیکالم وغیره وغیره، ځکه چې د هغې سایز چې دی هغه نور هم ورکوټی وي. او انډیویډوال سیلز چې دي دا موږ په دې لایټ مایکروسکوپ باندې هم کتی شو، خو په دې سیل کې پکې د چې کوم پارټس دي دا پارټس موږ پې نه شو کتلی، کلیر پې نه شو کتلی. دغه شانتې په الکتران مایکروسکوپ باندې موږ دا کلیر کتی شو. ادر مایکروسکوپس نور هم ډېر شي قسمونه دي کوم چې موږ ډسکس کړل. د هغې نه علاوه په هغې کې یو د ډایسیکټینګ مایکروسکوپ، برایټ فیلډ مایکروسکوپ، ډارک فیلډ مایکروسکوپ، دغه شان سټیرو مایکروسکوپ دی او دغه شان نور هم ډېر شي قسمونه دي د مایکروسکوپ چې د هغې مختلف یوزز دي، په مختلف موقعو باندې موږ دا استعمالوو. د ډایسیکټینګ مایکروسکوپ چې دی it is used for the examining and dissecting a biological specimen. یو بایولوژیکل سپیسیمن لکه فار ایگزامپل مونږ فراګ واخلو، فراګ چې کله مونږ ډایسیکشن کوو نو دغه فراګ د ډایسیکشن چې دی دا مونږ ته په دغه مایکروسکوپ کې ښکاریږي او چونکې د دې پارټس مونږ ته ښکاریږي مونږ ته د دې دا پارټس چې دي دا راغټ کړي نو هغه مختلف ارګنز چې دي هغه مونږ په اسانۍ سره چې دی سټډي کولی شو. نو چې کله مونږ د یو سپیسیمن بایولوژیکل سپیسیمن لکه فار ایگزامپل فراګ چې دی لکه مونږ ډایسیکشن کوو یا د هغې ایگزامینیشن کول، ډفرنٹ پارټس مونږ سټډي کوو نو دې لپاره مونږ ډایسیکټینګ مایکروسکوپ استعمالوو. ډایسیکټینګ مایکروسکوپ کې دا چلی چې د دې میګنیفیکیشن پاور چې دی دا ډېر زیات لو وي، ډېر زیات کم وي. نو د دې وجې نه انډیویډوال سیلز چې دي دا مونږ د دې په ذریعه باندې نشو کتی. سیلز مونږ نشو کتی، البته ارګنز چې دي دا مونږ د دې په ذریعه باندې کتلی شو. دې نه علاوه برایټ فیلډ مایکروسکوپ چې دی دا استعمالیږي د دې لپاره ټو میک ا کانټراسټ بټوین سټرکچرز ان بیک ګراوند. سیل دی دا سیل مونږ سټډي کوو، په دې سیل کې پکې ته چې د ډفرنٹ ارګانیلیز دي یعنی د ډفرنٹ سیلولر پارټس دي دا مونږ سټډي کوو. نو اوس برایټ فیلډ مطلب دی بیک ګراوند به مونږ ته برایټ فیلډ مایکروسکوپ برایټ ښیي، برایټ فیلډ مایکروسکوپ مونږ ته بیک ګراوند برایټ ښیي او هغه کوم سیلولر سټرکچر چې دا مونږ ته ډارک ښیي. یعنې مطلب دا دی چې مونږ په برایټ فیلډ کې هغه ډفرنٹ سیلولر سټرکچر چې دي هغه مونږ ډارک سټډي کولی شو. لکه دا مختلف سټرکچر چې دي نو دا ما په بلیک
مارکر باندې ظاهر کړي دي، لکه دا مایټوکانډریا ده، دا په سیل کې چې د نیوکلس دی، د کلجی باډیز دي، دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی. نو دا مختلف څیزونه چې دي دا موږ ته په برایټ فیلډ مایکروسکوپ کې به دا موږ ته ډارک ښکاریږي، او د دې د بیک ګراوند چې دی د خواوشا یعنی سایټوپلازم چې دی د بیک ګراوند به موږ ته ښکاریږي برایټ. نو موږ ته د دې وجې نه پته لګي چې د دې څیزونو په منځ کې فرق دی. بیک ګراوند به موږ ته برایټ ښکاریږي او د سیلولر سټرکچر موږ ته ډارک ښکاریږي. نو موږ ته پته لګي چې دا جدا څیزونه دي، دا جدا څیزونه دي، مختلف څیزونو په منځ کې موږ کانټراسټ راویستی شو. دغه شان یو بل مایکروسکوپ دی، هغې ته وایي ډارک فیلډ مایکروسکوپ. دا د دې اپوزیټ دی. په ډارک فیلډ مایکروسکوپ کې به موږ ته هغه فیلډ چې کوم دی بیک ګراوند چې دی هغه موږ ته ډارک ښکاریږي، بیک ګراوند به موږ ته ډارک ښکاریږي، هغه سیلولر سټرکچر چې دی هغه موږ ته برایټ ښکاریږي. سیلولر سټرکچر به موږ ته برایټ ښکاریږي. دا هم استعمالیږي د کانټراسټ راویستلو دپاره. اټ از آلسو یوز ټو میک دی contrast between the structures and its background. لکه فار ایگزامپل دا یو سیل دی، د دې سیل کې چې د کوم مختلف ارګانیلیز دي، دا ارګانیلیز چې دي دا ما په بلو مارکر باندې ظاهر کړي دي چې دا ما ته په دې کې برایټ ښکاریږي، او دا فیلډ چې دی یعنی دا بیکګراوند چې دا ما ته ښکاریږي ډارک، بیکګراوند به ما ته ښکاریږي ډارک. نو دا هم د کانټراسټ راویستلو لپاره. دغه شان سټیرو مایکروسکوپ دی، دغه شان نور شی ډېر شی مایکروسکوپ دي چې هغه په بایولوژي کې استعمالیږي. یو مایکروسکوپیسټ یعنی بایولوژیکل سپیسیمنز یا سیلز یا ټیشوز د هغې د سټډي کولو لپاره استعمالوي. تھینک یو. electron microscope and its types. Electron microscope today it is the most advanced type of advanced microscope. It is the advanced microscope. electron microscope जो advanced microscope दे नमक के कम light microscopes हो या compound microscopes हो दे resolution और magnification power चीज़ अगर कम हो. electron microscope resolution او magnification power چې دا ډېر زیات سیوا دی او د دې په ذریعه باندې مونږ د یو سیل چې دی هغه ډیټیل چې دی هغه هم په اسانه سره سټډي کولی شو. electron microscope دوه قسمه دي، یو ته مونږ وایو transmission electron microscope. transmission electron microscope transmission electron microscope مونږ abbreviation په TEM سره اخلو. T for transmission، E for electron and M for microscope. transmission electron microscope. په ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کې څه چلوي او د دې بل نه فرق څه دی؟ ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کې ټي فار ټرانسمیشن، په دې کې بیم اف الکترونز چې دي they are transmitted beam of electron are transmitted directly through specimen. یو سپیسیمن دی، هغه سپیسیمن نه ډایرکټلی بیم اف الکترون چې دی هغه ټرانسفر شي and image is formed on the screen. او ایمیج چې دی دا موږ ته په سکرین باندې ښکاره شي. یعنی کم بیم اف الکترونز چې د یو سپیسیمن د فار ایگزامپل هغه سپیسیمن چیمبر دی په هغې نه الکترون چې دی راغلل د دې نه پاس شو، نو دلته کې چې دی ایمیج جوړ شو، هغه ایمیج چې دی نو سکرین ته میلاو شو. او سکرین چې دی کمپیوټر سره ټچ وي. دا چونکې غټ مایکروسکوپ دی، د دې سیټ اپ چې دی دا په یو غټه کمره کې کېږي، داسې په ورکوټیزي کې دا نه راځي. نو ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کې داسې چلی چې بیم اف الکترون are directly transmitted through the specimen and image is formed on the screen. دا شان د دې یوز مونږ څه دپاره کولی شو چې کله سیل کې انټرنل سټرکچرز مونږ سټډي کوو. انټرنل سټرکچرز of cells د سیل چې کوم انټرنل سټرکچر دی دا مونږ سټډي کوو، نو د هغې دپاره مونږ ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ استعمالو. فار ایگزامپل که زه سټډي کوم مایټوکانډریا چې دا په سیل کې پکې ته سټرکچر دی ارګنیلي ده، دغه شانتې ګالجي باډیز زه سټډي کوم، رایبوسوم سټډي کوم، نو دا زه په دې په ذریعه باندې سټډي کولی شم. دغه شانتې سکیننګ الکترون مایکروسکوپ چې دی S for scanning, E for electron and M for microscope. Scanning electron microscope دا مایکروسکوپ چې دی دا ورسره د ایمیج اخیستلو سره د سکینینګ هم کوي، ځکه دې ته د سکینینګ ورډ پکې راغلی، سکینینګ هم کوي. مطلب دا دی چې په ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کې چې مونږ یو سپیسیمن وینو، هغه سپیسیمن به صحیح لایو ایمیج به مونږ ته ښیي. د یو سپیسیمن لایو ایمیج به مونږ ته ښیي. لایو ایمیج نه مطلب دا تر څومره پورې چې دا سپیسیمن په دې مایکروسکوپ کې پروت دی نو مونږ ته به دا ښکاریږي.
دغه شانتي سکیننګ الکترون مایکروسکوپ کې د لایو ایمیج سره سره دا سکیننګ هم کوي یعنی مطلب دا دی چې یو ویډیو شانتي ته هم ته ځان سره اخیستی شي دغه ویډیو که فرض که دا سپیسیمن پکې نه و ان د ایبسنس اف سپیسیمن چې دا ته بیا کتلی شي ان د ایبسنس اف سپیسیمن که دا سپیسیمن پکې بیا نه و دا دې تا ویستلی و نو دا بیا ته په هغې کې کتلی شي. اوس په دې کې چې کوم بیم اف الکترانز پاس کیږي چونکې په ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کې به ډایرکټلی د سپیسیمن نه پاس کېدل او په دې کې چې کوم بیم اف الکترون پاس کیږي they are passed through the specimen coated in the metal یعنی سپیسیمن هغه سپیسیمن چې دی they are reflected electron beams are reflected from the specimen coated with the metal. هغه سپیسیمن چې دا په یو میټل کې مونږه فار ایگزامپل دا هغه سپیسیمن دی د دې سپیسیمن نه ګیر چاپیره مونږ یو سوپرفیشل میټل چې دی هغه ته مونږ چاپیره کړو فار ایگزامپل ګولډ او پلاټینیم دا ته چاپیره کړو نو چې کله دا بیم اف الکترون راځي بیم اف الکترون ایز ریفلیکټډ بیم اف الکترون چې هغه د دې نه ریفلیکټ شي او د دې هغه سټرکچر چې دی نو هغه مونږ ته هغه ایمیج چې دی نو هغه مونږ ته جوړ شي دغه ایمیج چې دی اګین مونږ په سکرین باندې لیدلی شو او دغه شان کمپیوټر په ذریعه باندې چې دا ایمیج چې کلرفول کیدی شي اوله کې دا ایمیج چې نو دا کلرفول نه وي دغه شانتې دا مونږ د استعمال د سره لپاره کوو. ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې دی نو د په ذریعه باندې مونږ انټرنل سټرکچرز اف سیل چې دی دا مونږ کتلی شو نو د سکیننګ الکترون مایکروسکوپ از یوزډ فار د سرفیسز سټډي د سرفیسز سټډي چې دی دا مونږ د سکیننګ الکترون مایکروسکوپ په ذریعه باندې کولی شو لکه فار ایگزامپل زه سیل ممبرین سټرکچر سټډي کوم سیل ممبرین سرفیس د دې دا سرفیس چې زه سټډي کوم نو دا موږ په دې په ذریعه باندې سټډي کولی شو چونکې سکیننګ الکترون مایکروسکوپ موږ له 3 ډایمنشنل ایمیج راکوي او دغه شانتې مطلب دا دی چې په ایکس پلین کې هم او دغه شانتې په واي پلین کې هم او دغه شان په زیډ پلین کې هم یعنی 3 ډایمنشنل ایمیج موږ له راکوي دغه شانتې ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې دا موږ له 2 ډایمنشنل ایمیج راکوي 2 ډایمنشنل ایمیج موږ راکوي یعنی په ایکس پلین کې داسې ایمیج راکوي چې ایکس او واي موږ ته ښیي یعنی هغه 2 پلین والا ایمیج چې دی دا موږ له راکوي او دا موږ له 3 پلین والا ایمیج راکوي 3 پلینز والا ایمیج 2 پلینز والا ایمیج 3 ډایمنشنل ایمیج او 2 ډایمنشنل ایمیج ها دغه شانتې دې کې لایو سپیسیمن کتلی شو او په دې کې چې دی یو سپیسیمن چې د موږ ریموو هم کو نو وروسته هم موږ هغه کتلی شو دغه شانتې ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ د انټرنل سټرکچرز دپاره سټډي دپاره چې د استعمالیدو او دغه شانتې سکیننګ الکترون مایکروسکوپ د سرفیسز د سټډي دپاره استعمالیږي